په قبایلی ضلع باجوړ کې د تیز تر ترقیاتي پروګرام تحت د پورډ ګودامونو په تعمیر کار شروع کړی شوی دی. دغه ګودامونو تعمیر به د 494.752 میلیون روپو په خرچه سره سرته رسي. یاد دې وي چې د دې نه وړاندې به د باجوړ د کوټې غنم د ضلع نه تقسیم کېدل او وروسته به باجوړ ته راوړل کېدل. د یادې منصوبې سره به د باجوړ د کوټې غنم هم په باجوړ کې ذخیره کیږي او هم په باجوړ کې به ډېر په اسانه میلونو ته ورکولی شي. फूड ग्रेन गोडाउन के कंस्ट्रक्शन के साथ हमारा फूड का प्रॉपर अमला भी इधर आएगा. एक तरफ हमारा जो वीट का जो कोटा है वो भी 100% इंश्योर होगा और इसके साथ साथ इसके साथ एक आबिस भी बनेगा. तो इस आबिस की वजह से इसके साथ साथ स्टाफ भी आएगा. तो हमारे मुख्तलिफ बाजार के अंदर फूड की गवर्नमेंट रेट के साथ जो है जो हमारा फूड की क्वालिटी का जो मसला है वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा. د باجوړ ولس دغه منصوبه ستایلې او وایي چې دغه ګودامونو منصوبې سره به یو شمېر ځوانان هم په روزګار شي. اوس په باجوړ کې دلته په دې ګودام کې غنم ذخیره کیږي، آساني به می سهولت به می او د ټولو نه غټه خبره دار چې دلته زمونږ څونه تعلیم یافته نوجوانان دي، تعلیم یافته طبقه ده، هغه نوجوانان به په دې کې په نوکرو بشي، په دې کې به په روزګار شي. نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او حکومت د پکار ده چې دغه شان د ترقیاتي کارونه وکړي، دغه شان ګودامونه کول او کیزي په باندې. د سیمې ولس وایي چې د باجوړ ځمکه ډېره زرخیزه ده او دا چې په باجوړ کې دغه شان منصوبو پرانیسته د ستاینې وړ ده.